السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هرکلی ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به یې. د ژوند په مزو کې به یې. عزتمندو، نن یو افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. په لنډي کوتل کې د دوو دښمنانو فریقینو ترمنځ خطرناک پیرنګ شوی دی چې هغې کې ډېر زیات جاني او مالي نقصان شوی دی چې پکې یو کس او 10 ګډان او یوه میخه مړه شوې ده، ځکه چې ټول پکې بې ګناه مړه دي. ډېر زیات غټ ظلم شوی دی. په څه خبره باندې دومره غټ فایرنګ شوی، څه داسې واقعه مخې ته راغلې وه چې دومره غټ ظلم پکې وشو. دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې ګورئ چې پوره معلومات خبر شي. خو تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نوي یې، مهرباني وکړئ زموږ دا چینل مهادر سره ضرور سبسکرایب کړئ. خوا کې وسا ګنټې نشان وهئ چې هر رواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. عزتمندو، په لنډي کوتل کې د دوو دښمنانو ترمنځ ډېره غټه او خطرناکه جګړه وشوه چې پکې ډېر زیات جاني او مالي نقصان وشو. د دې خلکو پخوانۍ دښمني وه. منډۍ ته څاروله راغلي وو، څاروي یې اخیستل، یو بل ته مخامخ شوي وو. سمدستې په یو بل باندې فایرنګ شروع کړو چې پکې یو بې ګناه کس 10 ګډان او یوه میخه پکې مړه ده. د څارو والا کس شبقدر علاقې سره تعلق لرو. هغه څارو والا وایي چې زه به ترې ټول تاوان اخلم او ماله به پوره تاوان راکوي. زما حکومت ته ویدا درخواست دی چې ما سره دې پوره مرسته وکړی شي او ماله دې تاوان راکړی شي، ځکه چې زه غریب سړی یم، څه چاره مې نشته دی، څه لاره مې نشته دی. همدا ګډان او میخه مې ساتلې وه، دا مې دې فایرنګ کې ولګېده او مړه شوله. دوستانو، دا وه زموږ د دې وخت نوي معلوماتي ویډیو. د نورو نوي معلوماتي ویډیو دپاره زموږ دا چینل مهادر سره ضرور سبسکرایب کړئ. خوا کې وسه ګنټۍ نشان وهئ چې هر رواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. والسلام.